بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو دا ټیم کې موجود یو پېښور یونیورسټۍ کې. تاسو به ګورئ زموږ شاته دا خلک ولاړ دي، یو درد، یو غم، یو فریاد را جمع کړي دي. او فریاد یې دا دی چې د 12 سال نه نوکري کوي، کانټریکټ ملازمین دي، او اوس چونکې دوی ته دا وینا شوې ده چې یاره تاسو خپل غم وکئ، نو دغه حکومت ته دغه واکدارانو نه دا غوښتنه کوو چې مهرباني وکړئ، په سوونو خلک دي، مې به کوره کوئ، مې به خرچه کوئ، په دې باندې د دوی روزګار روان دی، د دوی د کور چوله پې روانه ده. دا څوکیداران، دا مالیان، دغسې کلاس 4 ټول ملازمین، د دې پېښور یونیورسټۍ دا ټوله ښکلا هم د دې خلکو سره ده. افسر خو چې راشي یا په خپله کمره کې کښېني، اے سي ته کښېني، خو زمونږ د پېښور یونیورسټۍ چې کومه ښکلا ده هغه په دې خلکو باندې ده. که دا مالی، دا چوکیدار، دا اردلی دی کارو نه کی، تاسو یقین وکئ چې هفته کې به دننه پېښور یونیورسټي په بله اړېدې وي، نو دا خلک ولې په عذابېږي؟ دې سره ولې ظلم او زیاتې کېږي؟ آخر ولې؟ عزتمندو موږ سره اوسئ، ګورو د روغ نه تپوس کوو چې دوی څه مطالبات دي او څه غوښتنه لري. دغه د انصاف واکدارانو نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. خپل پیژندګلو را سره. زما مسعود احمد نامه ده جی، او زه هم د کلاس 4 ملازم یم جی. دا ټول کلاس 4 ملازمین زما ملګري دي. دا د 2008 نه جی راغلي دي، او ټول چې کوم دی دا کانټریکټ دی، تقریبا 500 کسان دي جی. د کې د کوټ سټې راغلی ده جی، او تقریبا 4 میاشتې زموږ تنخواه بنده، کوټ ډیسیژن ورکړی دی، کنټینیو سروس ورکړی دی، او د دې چې کوم دی سیلري هم جاري. 10 اگست پکې زموږ جی تاریخ و، او چې هغه پکې ونه شو، تاریخ وشو جی، خو دوی وویل چې یاره داسې کار دی، دوی خپل سیاسي جواب نه دی جمع کړی، اوس هم نه جمع کوي. 10 ورځې د وسط د ورځې د ټایم ورکړی دی، ورځې ما ته ریډر خبره وکړه چې دوی په 10 ورځې کې اوس هم نه جمع کوي. صحیح شو جی. زموږ پکې اوس را روان 30 تاریخ دی پکې جی، نو دوی موږ له سیلري بنده کړې ده، تقریبا د 4 میاشتې وشو جی. دې کې موږ سره فیمیل شته دی، دې کې موږ سره کلاس 4 سینیټیشن شته دی، نیپکا بیره شته دی، موږ سره ورکس شته دی جی، موږ سره دې کې 15 قسمه کسان دي جی. د کوټ مطابق هم دی چې کوم دی، موږ سره داسې دغه وکړو جی. موږ خو پوره احتجاج کوو جی، موږ به اول پوره احتجاج کوو، نن هم کوو جی، سبا به هم وکړو. ټیک شو جی. دې کې موږ MNA MPA دا مخکې یو څو ځل راغلي، خو خپل دغه واغستو او بیا څه موږ نه څه دغه ونه کړو، په دې څه ایکشن وانه غوښتو. وزیر اعلی پکې هم د صوبایي حکومت تیر کې شو، هغې پکې خپل مطالبې وکړي چې موږ له پکې کسان والي جي. زمونږ خپل یو کس ته اوس کانټیکټ کې لګیا دی، وایس چانسلر سره ورته ویل چې یاره دا وګوره تا له زه کس والم، ما سره خو د دم 12 کاله چې زه اثر به څه کوم جي. نو تاسو داسې وګورئ، دې کې ویسي ګان د 2008 نه قبلایات صاحب بدل شو، ایکټینګ ویسي عابد صاحب پکې لاړو، عظمت حیات صاحب پکې لاړو، ریاض صاحب پکې ایکټینګ دغه لاړو، رسول جان صاحب پکې لاړو، دار آصف صاحب پکې بیالو. هر وایس چانسلر چې راځي خپل ټینور پوره کوي او زی مونږ سره وعده وکړو کی او هغې مطابق بیا دې څه ایکشن نه اخلي جي. ټیک شو. مونږ دا خو مطالبه ده چې مونږ خو پوره احتجاج کوو، مونږ به نن موږ سبا موږ دې مطابق فرض کړي موږ له سګرانه یا موږ سره دې من سره غو کو، موږ بیا بار روډ ته وځو، بیا به چې کوم د اسمبلی مخې ته زموږ دا په حالت موږ خپل احتجاج کوو جی. او موږ بیا به دې موږ نه ګیله نه کوي، موږ به دې نه خفه کېږي. موږ دې ته نوټس هم کړی دی، اپلیکیشن هم دې ته موږ ورکړي دي، د کوټ سټیم راغلی دا الریډي کوټ سټیج ته دې موږ سره سره کېدای نشو کولی. نو مهرباني دې وکړي چې اول خو دې ته کانټریکټ ته اول دا سټارټ کړي، سیل سټارټ کړي، او باقي موږ دا مطالبه چې دا ټول کسان دي ځکه چې دا ورید شو، ورید شو، دا 14-15 سال پکې دا کاکا وګورئ جی، دا تاسو دې ته وګورئ، دا ولاړ دی، دا تقریبا د 35 سال پورې ایج دی، او دا تقریبا دا 40 ته ورسېده. نو نه بل ځای کې دې څوک اخلي، نه پنجاب اخلي، او نه دغه کولی شي. ذمہوار جی مونږ جی ذمہوار چې کوم دی، مونږ خو ویسته اپلیکیشن کړی، وایس چانسلر زموږ اتورایز دی، او زموږ وایس چانسلر دی، او چانسلر زموږ گورنر دی جی. مونږ گورنر ته هم د دې اپلیکیشن شوي دي، او چیف سیکرټري ته هم شوي دي جی، های ایجوکیشن ته هم زموږ دغه شوی دی جی، زموږ وایس چانسلر ته هم ډېر دغه شوی دی، رجسټرار ته هم شوی دی جی. خو دې نن او سبا کوي میټینګونه، 2008 نه تر اوسه پورې دومره میټینګانو شو. نن هم چې کوم دی مونږ ته خپل صدر وویل چې تاسو دا کینسل کړئ، او نن زموږ 3 بجې میټینګ دی ورسره. مال ټیک شو، تاسو میټینګ وکړئ، موږ پوره احتجاج کوو چې تاسو څه فیصله کوم له به روړئ، موږ به هغې دغه وکړو، خو همره موږ احتجاج نه کینسلوو. ټیک شو جي. نو موجوده چې موږ دغه دی که دا مونږ چې ډیمانډ همدغه کوو چې دې اول دغه سټارټ شي، سیل سټارټ شي، او کوم انټرویو شوی دی په هغې کسان پرمننټ شي. ټیک شو جي. او که دې ونه شو بیا به موږ اسمبلی
مخې ته زموږ خپل احتجاج جاري ساتو جی. آیا تاسو د څونه ملازمین چې دي ټیک شو کدی وې تاسو رینیول نه کو تاسو ختمو نور ملازمین باندې هغه نه تاسو خنئ نو دا خو جی ما ته خپل سیبانو ویلي رجسټرار ما ته ویلي او ډیپټي رجسټرار ما ته ویلي هغه خپل هم دا خبره کو هغه را د خپل جی ویلو چې د مزوس کم یو سوګیدار دی هغه ته ما ټوپک چل خېلې دی او هغه به چې کوم دی اوس د نور کسلم نو هغه بیا ریډي کوم هغه بیا دومره ټایم ضایع کوم 2-3 کال بغل ټریننګ ورکوم هغه به کوم کنه صحیح شو جی. نو دا ټریننګ کسان نه پدی دا خپل کسان ولې نه لي نو دا خو کې دی نشي ځکه چې د کوټ سټیل نو کوټ ورته فیصله ورکړی دا داسې نور یونیورسيټي کسان پرمننت کوټ ډیسیژن غلې وغه ټول پرمننت هغه پېښه وری او زموږ د یو واحد یو پېښور یونیورسيټي کې دغه مسلې ډېر زیات پینډینګ کړي حل کیږي یو حل نشو بیا آینده لپاره زموږ سټرایک بجې جاری وي خدای دې کې چې دا نه کیږي مونږ به یو ورځې که 2 ورځې مونږ کوو تر میاشتو مونږ دا سټرایک جاری وي بس څوک داسې راغلي اطمینان تاسو له درکړې چې کار به وشي یاره چې کوم راغلی هغه صرف وایي او لاړ شي څه پیدا په نه کوي زبانی هغه کې یو قسم زر سیم سرجی تر 2008 نه والا تر اوسه پورې 2020 پورې یو کس زمونږ نه پرمنټ شوی نه زمونږ انټرویو پکې شوی دی بار بار پیسې دینه پیسې تللی دي یو ځل نه 2 ځل نه دا غریبان 500 روپے جمع کی او روزانه هغه چې کوم دغه پیسې ملاړ شي او انټرویو ملاړ شي سره خوري بیا ټټه بیا پیسې جمع کی بیا نو 2008 تر اوسه ورته جی حساب کې څومره دغه شوي هغه پیسې ملاړې او هغه انټرویو ملاړه او واسي فضل ټایم هم ځای کی دا ورېجم شو اوس د دې سجی نو تاسو چې خپل فیصله کوي موږ څوک نو که فصل سبا مطلب دی توړ پوړو شو دا شو نو زميوار به د اډمنسټریشن او دا دغه به زميوار جی عزتمند تاسو کته ملګرو سره به خبرې کوي مونږ سره اوسئ د دې د زړه د درد دا غم دا تاسو نن په دې شیشه خایو یقینا زمونږ زړه هم ور سره خفه دی ځکه چې څلور میاشتې یو سړي ته تنخواه نه میلاویږي نور داسې نه سنئ نو آخر د ګزران به څنګه کېږي عزتمند مونږ سره اوسئ یو بل ملګری هم مونږ سره ولاړ دی السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم اسرار حسین دی په 2010 کې راغلی یم او په ټیسټ انټرویو باندې راغلی یم اخبار کې اډورټایزمنټ دی ورکو چې یونیورسيټي ته پوسټونه پکار دي بیا مې اپلای وکړ فارم مې جمع کړو او پیسې مې جمع کړې آی نه پس بیا انټرویو ته کار شوم انټرویو مې ورکړ بیا زما سلیکشن وشو صحیح ده بس بیا زه راغلم مونږ ته دا ویلو چې کم از کم مینیمم ستاسو ټایم چې پرمننسي کم د ودین 3 ایئر کې به کېږي دې نه به زیات دي چې زیات شي 4 ایئر دي شي خو دې نه به زیات نه بس په دې تمه باندې مونږ ساتلو وي سیګان بم ټایم تر ټایم پورې تلل خو زه به نورې خبرې خو مرګلو کې زه به صرف دو نه ویم که نه کدی و چې پوسټونه یا داسې نو راشه زه ورته په خپله زه یونیورسټي پبلک سکول کې یم زه ورته پوسټونه ښیم چې موږ سره هر کال پس کني 2 کاله پس موږ 415 کسان تقریبا 18 کسان ډیټیر شوي نو دا پوسټونه ټول پینډینګ نه دي خو اوس فرش د نیو بلاک نیو اصل افتتاح شو آی کې الډي کسان لګي د ظلم یو انتها دور چاته وجاړو بس جړه فریاد دی واسه ار یو سړی د وروره بس دغه در کی غیږ کې د لزوی در کی یاره بس د لزکو موزه کو ایسم نه کې کول مول نشته دی خو بیا دونه هدا پر د استان خیم بند کا نو تاسو خو د خلکو د فریاد ورد ول ډیزبت سویما چې پکې دا ډیسیبل مشته خدینه مخکې چې کم دی تقریبا 75 کسان فارغ کا اخو دې سره جواز او شوم کې ډیلیویجز وکنه وستاسو سره کار نه ځي شو اخو به جواز او ډیلیویجز من کار راغی به دیاړي حساب نو مو خو پوسټ اگینست او ټول پوسټونه یې ورته پوسټونه هم خیمه ارزه کې پوسټونه دا نه چې پوسټ نشته دی پوسټ اگینست ټول خزې دی پیش خدادونه خلک چې خبیا ز با اثر زراین معلوم شوی ز ما یو صحافي د هغه ورځ ووري چې گورنر چې کم دی چانسلر موږ ته څه او دی یا په خپل کسان کوي نو چې اوس خپل راوړي دا انصاف دی دا تحریک انصاف کوم چې خپل کسان او د نور خواران دی بزي مطلب هغه انصاف داوی سه غب شو ټول غب ته انصاف نه ملایي نه انصاف کم دی که انصاف نو دا اوس دا جړه فریاد اوس اوریدي به وکړي اوریدي چې ریاست مدینه کې انصاف ورکړي یاره بس ریاست مدینه خو انصاف شوی خو بس بیا ولې د خلکو جړه فریاد کول چې انصاف به مونږ تاسو بیا ولې د میډیا ولا دغه کول او دا مونږ هم د میډیا په دغه باندې ورته چې لږ انصاف دی کې اوس دا خلک یقینو کا چې زموږ د کوټ کیس نه وي موږ صفه خلکو ویل موږ اوس دا ټول کول دا خو بیا کوټ ورته ل ډیول سټي اډر ول دغه کو سټي مینچ دی به دغه کوي کار ممکن تنخواه ورکوي خدي بیا مطلب د کوټم نه دغه کینو چې سړی د عدالت هم نه مني نو موږ څوک بس تاسو پسرو ورته دغه کو وای چې وزیر اعظم ته او گورنر ته ټول چې کوم د حکومت دغه دی کنه بس دا ټول واکداران دي ټول ته دغه کو الله دې تاسو ډیر عزت وکي و ما علينا البلاغ انصاف نشته اسه غب روان دي دا ملازمین چې فارغيږي نور به راځي چې نور راځي هغه سره بیا نور اخراجات زیاتېږي ولې دې کار نه کوي مسله څه ده که د یو کس مسله وي هغه دې فارغ کړی شي که کار نه کوي هغه دې ورته ویلی شي 12 سال په یو کس باندې کار وکړو هغې نه بعد فارغ کا دا څنګه ریاست مدینه شوه دا څنګه انصاف شو دا د کوم ځای انصاف شو داسې انصاف خو هم نه دی لیدلی دې نه خو دې نه مخکې هغه ملک خو
ازوړ پاکستان زمونږ خو دا نوې مړو پکار نه دی که داسې حالات پکې د سرم نه دی پکار مونږ له ازوړ پاکستان خو چې نوې پاکستان کې زما دونه بېروزګاره کېږي او دونه پکې فارغه ګرځي او د دې خاندان ذلیله کېږي دی بل ته لاس نیسي پښتنو کری کې نو داسې نوې پاکستان زما نه دی پکار مال او مغه زوړ پاکستان پکار دی او مغه زاړه خلک راله پکار دي نه مې دی پکار دا نوې حکمران نه مې دی پکار دا نوې پاکستان یو شیز مې مهون نه دی پکار زما دې ته انصاف پکار دی دې خلکو له انصاف پکار دی راشئ یو دې سره کښېنئ دې له انصاف ورکوئ